کابل نه یو سړی تلو هندوستان دی حلوايي دکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی ګوروړی دی دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چنوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندي پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلیت کو لاس یې ور پولیس نیولی دی او ما په خرې سور کړی دی او مخې والا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی ومه وی چې چطور وطن بود افغان هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی؟ وی خوردن حلوا دا اونجا مفت حلوا پکی مفت ملاوی ذکر دی بی وقوف تا خوردن حلوا دا اونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خمل کر اس کلغو میں عقل لرئی ما دے خبرتو گو رئی چالوائے خڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا لیکن دی بے گو کفتنا عیش جوڑ کر او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا پا کراچائی کے 150 خلق جوندی اور کے سوازیدل دا دوی پوز اپرے کے دل دیا بلا خبر دا چی دوی پی شرمی گی نا کہ دوی کی دا حضرت عمر ایمان وے او اغبوی چی دا دریائے دجلہ پا غارا یو سپید تند مرشی نوم بیم اللہ تپوس زمانہ کئی چستا پا دور حکومت کی یو سپید تند ولی مرو مهاجر دلتا آباد دی پکار داو ہر حکومت تا ما خودر تے سلیخ کالا کی ما دا سڑیتوب حکومت نہ دے لی دلے ملکل او نمی آتا سوک ثابت او نمی آئندہ چلتا خوب گور خوبم نگور پسلیخ کالا عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحان غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان دی غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وږې راوسته سره د بچو مې نهار کړی ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او که ته یو بنده ته رجوع کوې نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده خدای ته نو چې سار را پاسېدلی دی د مصالې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصالې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت دی او هر سحر مصالې لاندې لاس کوا او ستا خرچه به
روز زمونږ یو استاد دی اوس هم ژوندی هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې کله حلوا پخ کړې کله څه چې د طالبانو طبیعت نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وي نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به ترې بار لاړم ځکه چې ما به پکې پیسې نه وی اچولې وی چې خوب کې راته وویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه وی چې سهار به پاڅېدم مونځ به مې کړی نو چا مصلې لاندې به مې لاس کو یا جومات کې صف لاندې به مې لاس کو نو انا به پکې پرته وه به مې وا چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ما ته میلاوېده اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاویږي یو بزرګ ته زه تلی وم ما ته یې وی چې زما 13 روپۍ ورځ ده دا د نن نه 13 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاویږي ما ته یې وی 12 مالدا ټول عمر به 12 که بیا به زیاتیږي وی نه د وخت د موسم سره سره به زیاتیږي بیا چې څومره دې خرچ یا بدله راځي تاسو خیال را نو ما چیله کړې نه داسې نه چې راپسې راشي چې مونږ ته چیله وښایه دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې پوه به هم نه یو ښځه ده 3 ورځې لوڼو 4 لوڼه دي او نهره یې تېره چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې ځم بچیه چې څه درته پیدا کړه ګرځي 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 ړکې خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته نو د ما د بچو بړو پړک وچوي نو د شګو یو پنډوکی پخوا د زړو ښځو به که خیالم کړی پنډوکي په سر ګرځو اوس خو نه ململ لوپټې ګرځئ که نه پخوا به ښځه هسې چې روانه وم تشه ټوکری به یې په سر وه خو هسې به نتله ځان به ورته لغړ ښکارېدو نو دې بوډو ښځو به چا کرتلې راتلې یا جوار پنډوکی وړی یا غنم وړی یا وږي وړي یا څه دا نو د شګو پنډوکی په سر کو لوڼې ورته دروازه کې ولاړې وې هغې چې ورته وکته نو وی چې یاره شکر دی نن مې مور څه راوړه چا پنډوکی کور کې کېښو نو ډکې خیال وکړو چې اوس به مې لوڼه وګوري چې شګې دي نو به زړه به یې وچوي چا شګې پرانیستې دي په هغې کې لال او جواهرات وګوري تاسو خیال راغی د وخت ولی تی تپوس کوي چې چاته دې ویل ولې نه ویل ضمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمند بندګان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمند ته ولې وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره هم نیولې مؤثر حقیقی پارسیس کې خدای دی او مونږه مؤثر حقیقی پارسیس کې بنده ګڼو تاسو وګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په حکم سوداګانې کوي 2 ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې ده د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته په عذاب گرفتار
سو کوئی زوی میں نہ کری گی، سو کوئی لور میں نہ کری گی، سو کوئی خزی بدلی میں نہ کی گی، سو عظیم قہر دا عمل کا سار چرا پاسی اور سڑے دا خدای پا عظیم قہر گرفتاری. رحمان بابا دیر خوی دیر خوی وی کتن کوي پچا باندې غرض، سوک بن کوي پتا باندې غرض، پساحل کشتے دہی چان ڈوبیگی، کسوک نکا پا دریا باندې غرض. دا دنیا پا احمقانو دا آبادا، دا دنیا پا احمقانو دا آبادا، دانا نکا پا دنیا باندې غرض. دا دنیا وی دا ټول احمقان چې دانائی اپ دنیا غرض نه کوي. اوس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو، پلانې سپیشلیسټ دی، پلانې سپیشلیسټ دی، پلانې سپیشلیسټ دی، اله د سره د مرګ دارو دی، اله د سره د مرګ دارو. رحمان بابا وی زد رحمان پا درد یار کے دس خوخیم، ز رحمان پا درد یار کے دس خوخیم، چی میں نشتا پا دوا باندھ غرض. دا زما بدن کی بیماری چی دا دا یار دردو ندی، نو دا یار پا دردونو کے دمرا خوشحالیم چی دوئی سر میں سکار نشتا. او دې سټیج ته به مونږه څنګه رسو، دې حد ته به مونږه څنګه رسو. دا خو یا رحمان بابا رسېدلی او یا مولانا روم رسېدلی چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما، شاد ای طبیب جملہ علتهای ما. وی خوشحال اوسے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشک کے ڈیر خی سودا زما پا خدا قسم اے سودا چے تر آلے نو تو دا ٹولو مرضونو علاجو گردے او دا ٹولو مرضونو داروش. نو عزیزانو دنیا دارو الامتحان دے، اور سڑی باندے پا خپل خپل رنگ کے امتحان دے، غریب باندے پا غریبی رنگ کے امتحان دے، مالدار باندے پا مالداری رنگ کے امتحان. تا دے وجنا اللہ دی توفیق را کی چھ دولت خدا را کڑی او داغ پلار کے خرچ. اللہ دیم دا اغا ضمیر او نظریے نو ساتی کم دولت بچی مونگ دا پارا گرمیگی او زمونگ بدن